الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا من لم يتغنى بالقرآن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. درود پاک طول شوق سے ہوا ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر محترم و مکرم حضرت مولانا قاری عبداللہ سے نور علماء کرام او طلباء کرام رونا ورسره ډیر زیات خپل سپینګری مشران او نوجوانان او کشران زمارون مولانا صاحب فرمایله او زبه تاکیدن بیا ویم چې یقینا ډیر د غټي په مجلس کې الله پاک زموږ استاد راجمه کېدل نصیب کړو. که زه درته ووایم بیان نه کوم او سوال درته وکړم چې د دې مجلس عظمت اول په زور خپلې سنو ته کوز کوي معمولی خبره نه ده. څنګه لوی مجلس دی په مخ د ځمکه د ټولو نه مبارک الله ته محبوب خوخ عزتمن پاک خیسته زین کم دي زما عزت مندو ما سره وای کم زین ټول خیسته دي د ټولو نه زیات خیسته زې په مقدس مکه کم یو دی جمعات کم زې خیسته لري بھائی خبرې وکړو ها. مولانا عبدالله صاحب جرار سړی دی داغه نه تاسو نشي ود کې دی کده جمعې تقریر دته کې کده جنازې دی کده درس قرآن کې که تاسو داغه پته مې اشاره دی بر ریپټ اشعار و یو ریپټ نو په دغه تم کېږي مکه ها نام راته کول لک سات به مشغول وساتل مو که د خپل مولانا سے پته مې د وسبنو سپلای به جوړیږي خدا د اشعار او د حدیثو باران چې د باندې کوي دا نوجوان علماو کې تاسو ته د دانې ډېرې کمې میلاو شي. رب دې تاسو د ټولو د طرفه قدردانی نصیب کړي. مخامخ خبرو کې وزن نه ان شاء الله العزیز په منبر رسول ناس دا به د زړه نه وایو چې د چیخو خلکو د دې مسجد د دې محلې خلکو که د ایمان په دولت د شکر پکار دی او د صحت په دولت د شکر پکار دی نو د دقت په شان د ایمان او د صحت د دولت د شکر سره سره چې تاسو د مسجد امام الله جل جلاله تاسو ته مولانا صاحب درکړې دی. زم په یو جماعت کې امام یما روجو نو بل قاری ته می درخواستو کومای ختم برالونه کې نو په مقتدیانو یو زبوجي مولا دی ورو جماعت او دو په قاریان بوج دي. قاریان هم زموږ شاګردان دي موږ سره سبق ویلې
مزید شپه ورځ دغه یو سړی دی دویم بوجه خبر نشوي بس ختم بم دی لکه یو تقریر جمعه او جنازه ور سره بدل کی الله جل جلاله دې د دوی عمر علم کې برکت واچي او لفظ لفظ د قران او د تقریر د هر ورځې هر قدم هر خبره دی الله پاک سره زمون په خپل دربار کې قبول کړي نو عرض مې دا کو چې ما سره خبرې کوي په مقدس مکه تاسو ما دا خبره کوله چې د دینننی مجلس او د نننی ناسته ګوره قدردان بندگان جوړ شي ځکه زما عزتمندو په مقدس مکه د ټولو نه خیسته او مبارک زینغه کم دي جمعتونه کم دي جمعتونه او به زما عزتمندو د ټولو نه خیسته مجلس هغه چې چرته د قران په موضوع باندې خلق راجم شي نو دا نن د قران مجلس دی خصن د قران د ختم مجلس دی بیا د ختم مجلس کم یعنی د ماشوم د ناظره او د حفظ ختم هغه مجلس هم ډیر برکتی خود هغه نه زیات د برکت ختم زکه دا هغه طریقې سره قران ختم شې چې لاس په نامه سره د رکوع او د سجدي په مانځ کې د قران ختم وشي الله موبایل اوریدل د هر ورځې په خپل دربار کې سره زمون قبول کړه نو د قران ختم په مانځ کې د دې اجر ډیر دی د عام ختم نه او د جمعات په ماحول کې زما عزتمندو د روزي په مبارک میاش کې بس د قبر د رڼا مجلس دا دی عمل نامه چې په خپل لاس ملاويږي هغه اعمال ته تیارې په دې مجلس کې کیږي رب چې پی راضي کیږي هغه خبرې په دې مجلس کې ملاويږي زما په خبره سوچ کوئ د نیکو تل چې په کوم نیکو درنیږي د هغه نیکو ترغیب د دې ځای نه ملاويږي فکر اخرت د دې ځای نه ملاويږي الله جل جلاله ته چې څوک سفر شروع کوي هغه سفر د دې ځای نه شروع کیږي څوک چې د الله سره روغ کوي توبې ته زړه راچوتيږي هغه د توبې ترغیب د دې ځای نه ملاويږي دا مجلس موږ تاسو ته الله نصیب کړي الله جل جلاله دی د دې مجلس پورا برکتونه زموږ استاد نصیب کړي او کوم پرشته چې په اخر کې د مغفرت اعلان کوي په دا اعلان دی الله جل جلاله زموږ استاد د ټول مجلس او د دې پورا کړي د پورا امت مغفرت نصیب کړي زما عزتمند اول کې درته ما وی درود شریف وای مولانا صاحب خبره کوله ما خپل دا عزم کړی دی چې چرته الله پاک د خبرې توفیق راکړي نو دا په مجلسونو کې علما وای خو یو کمې دی اکثر دینی مجلسونو کې ډېر کم خلک په نبی علیہ السلام درود وای اگر چې عالم په خپل شروع کی اللهم صل علی سیدنا خو څوک عالم ته ګوري چې دې بوسوي دې کمزې دی پټکې څنګه دی आवाज یې څنګه دی په دا سوچ کې ډوب ناس دی عالم درود وای دی خاموش دی بیا د بیان په دوران کې عالم په درس قرآن کې په جنازه جمعه هر بیان شي بار بار وای نبی علیہ السلام فرمای محمد رسول الله وای او دې په سوچ کې مستغرق دی نو بیا هم قدر نه وای چې صلی الله علیه الغرض سچلو شو د مجلس د اول نواله د اخیره پوری کله سره او خپه توجه ناس خو یو کرته هم درود په نبی علیہ السلام او نبی دینی مجلس لراغله او د الله او د الله د نبی خبره خپ قدر واوریدا خود د مولانا صاحب د تقریر د اول نواله د اخیری دعا پوری کله سړیو ادب والا سړیو خو بس عادت نو د دوه جهانو د سردار نو می بار بار واورید او درود په یو ځل هم او نبی یو ځل درود په نو دا کله سړی د خپل مجلس نه چې پاسي هم د تاوان سره دي مولانا صاحب څه لګنه د تاوان سره دي د څومره لوی تاوان سره دي د هغه تاوان سره کوم حدیث چې علما په دې روزه کې تاسو ته بار بار وایي چې جبرئیل علیہ السلام درې خیری کړي وي یوه پکې دا کړي وا چې اے محمد صلی الله علیه وسلم ستا هغه امتی دی هلاک شي چې ستا نوم واوري او پتا درود ونوي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل آمین هلاک دي شي آمین هلاک دي شي ورونو دا خبره به تاسو ته ستاسو مولانا صاحب علماء کړي خو زه تکرار کوم
سوچ به دې ته کوئ چې د آخري جبریل علیه السلام کولی د ځان یې نه کولی، دا ورته د الله حکم و. د چا حکم و ته بھائی؟ د الله. دویم دا نوٹ کئ محمد رسول الله چې په آمین ویلې هم د ځان یې نه دی ویلې، د آمین د پاره هم محمد رسول الله ته د الله حکم و. د الله سو ځکه وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الله وی زمان نبی یو خبرم د ځان نه کوي چې څور تزوی مګه کوي. لږ توجه سره خبره واوري. حدیث تاسو بار بار اوریدلې چې د کوم خیرو د کولو حکم الله جبريل غوندې فرشتي ته وکړ او د امین ویلو د پاره حکم محمد رسول الله غوندې انسان ته وکړ. ولې دا غین پس بم د دین پس بم یو امتی دا شک کوي چې کله ما کې دا درې خبرې نه وي نو زما په هلاکت کې به بیا هم شک پکې نشتا. شک پکې نشتا. زما عزتمندو که زما یو مسلمان رور یو خپل مشر په دینی مجلس کې اول اخر درمیان هیڅ ټیم کې یو ځل هم درود اونوي د ډیرو غټو خیرو سره به مخامخ شي. نو دا حزم وکي، دا خپل عدد جوړ کړي. زمون په شریعت کې زمون په دین کې سختی نشتا، په ډیره نرمۍ سره اخلاصيږي. خو که سړی آسان عملوم نه کوي. دا علما چې د بیان په اول کې وای درود وای، بھائی ما ته توجه، وای درود وای. مسله دا ده چاچی د دینی مجلس په اول کې یو ځل په محمد رسول الله درود وی، که په دې مجلس کې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم به یاد شو او د دې په درود شریف ویلو ته پام نو د دغه ګناه او خیرونه مبرأ دی، پاک دی. ځکه د مجلس حق ادا کو. او اول اخر یو ټیم کې مونوي نو د مجلس د مجرم زی ټول وای اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جبرئیل علیہ السلام وی چې استا امتی ستانم واوري او پتا درود ونوي دا د هلاک شي. نبی علیہ السلام فرمایل هلاک دي شي. ولی نبی علیہ السلام چې امتی قدر دون نه وای چې صلی الله علیه وسلم دی امتی له شرم پکار دی. ایرور دی امتی له شرم پکار دی. ولی ولا شرم پکار دی؟ د محمد رسول الله درش په تکاله زندگی وګورا، تبلیغ وګورا، جهاد وګورا، د شپې او د ورځې جړاو نوافلی وګورا. د چا د پاره دي؟ د امت د پاره. چا د پاره دي رورا؟ د امت د پاره. بیا د درش په تکاله زندگی چې کله اخیری ورځ راځي روح تی اوزی، مالک الموت تی روح اخلی. په اخیری ټایم کې چې د نبی علیہ السلام روح وتو والدی د مالک الموت سره د اسرائیل علیہ السلام سره د نرمۍ خبره د چا په حق کې کوي؟ د نرمۍ خبره د چا په حق کې کوي؟ د امت په حق کې. وی مالک الموت په ما محمد رسول الله وی د ځنکدن سخت چې څومره زما د امت ته په ما ټوله کېده وه، خو زما د امت سره د روح په ویستو کې نرمي کوه. درش په تکاله زندگی امت د پاره اخیری اینی ټیم د ځنکدن فکر امت. او زما عزتمندو قیامت کې هم هر سړی په خپل غم، محمد رسول الله د امت په غم. ترې د میزان سره به ولاړي د اعمالو د تلل په وخت کې او د امتی د تلې د درنېدو د نیکۍ تلې درنېدو فکر به وسره و. داسې مور نشته، داسې پلار نشته، داسې څوک ته نشي پیدا کولی چې ژوند یم ستا په غم کې، ځنکدن یم ستا په غم کې، حشر یم ستا په غم کې، د اعمالو تللو په وخت کې یم ستا په غم کې، پل صراط پورې وتو وخت کې یم ستا په غم کې. دومره د محبت د شفقت ډک انسان زما ستا پیغمبر دومره حق نه لري چې مونږ یې نوم واورو دا پې وایي چې صلی الله علیه وسلم. نو که د هغه دومره ډېر محبت دی او د شونډې قدر نشم ړقولی چې صلی الله علیه وسلم، نو بې خیر دی که د جبریل په خیرو زه هلاک شم. د هغې وجه دا ده چې بیا زه د هلاکت مستحق شوم. د رمضان میاشت الله پاک وایي چې په چا راله جبریل علیه السلام فرمایو د په الله باندې ځان ونه بخه دا دې هلاک شي. مختصر یې درته وایم ولې؟ الله رب العزت په روژه کې
بنده وای کتا د مغفرت لار اختیار نکړه هلاک دي شي. ولی الله وای په دې روزه کې بنده ما ستا سره د روغې د پاره ماحول جوړ کړ. څه مې جوړ کړ؟ ماحول مې جوړ کړ. شیطان زما ستا په منځ کې 11 میاشتې رکاوټ هغه مې وتړه. څه مې کړو را او مې تړه. ته چې مال راتلې په لار کې چا منه کولی هغه دشمن مې وتړه او بیا مې څه چلو کړ. په روزه کې ما غوښتله الله فرمایي چې ته ما ته رانږدې شي ما سره دې خامخا په دې میاشت کې روغ وشي خامخا په دې میاشت کې په ما باندې ځان معاف کړي ځکه دا میاشت د مغفرت ته. نو یو طرف ته مې شیطان وتړه بل طرف ته مې درته د اعمالو قیمت بړاو کړ. ما وی 2 رکعاته نفل کوا د فرضو برابر به دې په ځان ته رانږدې کوم او که فرض دې وکړه د اویاو فرضو برابر به دې ځان ته رانږدې کوم. یو حکم دی راله ادا کړه د اویاو حکمونو ادا کولو اجر به درکوم. شیطان مې وتړه ما وی راځه لاره مې درته صفا کړو سهولت مې دله دا درکړو چې په یو فرض مونځ به ځان ته دونه رانږدې کوم لکه چې څو مونځونه دي کړي اویا. او بیا مې درته ووي چې روژه دې ونیوه بنده اوده به او بې اودسه به یا به په مخ پروت یا به په استر پروت یا به د قبلې ته مخ یا به د شی کېدای شي لا په خوله کې د نسوار هم ورسره خو چې روژه دې نیولې ده په خوب حالت کې هم ته په عبادت کې ما ته به د سفر جاري. اوس الله پاک د بنده سره د یو ځای کېدو دپاره د روغې دپاره د معافۍ دپاره داسې زبردست اسباب جوړ کړه چې په یو فرض وي د اویو فرضو برابر رانږدې شه په نفلو د فرضو برابر رانږدې شه. کم شیطان چې په لار کې رکاوټ تا ته به اعمال نیک ګرانول هغه مې تړلی دی. د خوب په حالت کې په عبادت کې حساب د روژه ماتي په وخت کې درته ویم یو دعا دې ضرور قبلوم دعا وغواړه. د پېشمني په وخت کې درته ویم اوازونه درته کوم بخښنه وغواړه چې دې وبخم. مشکل دې شته وغواړه چې درله ختم کم. سهار او ماښام د سره روغه کوم سهار او ماښام درته اوازونه کوم لارې نه مې رکاوټ لرې کړی. بنده زما ستا د روغې د صلح میاشت ده. اوس دا میاشت هم بنده هغسې تېرېږي لکه 11 میاشتې د فرض مونځ خیال نه ساتي د تراویح خیال نه ساتي نفل یې زیات نه کړه د ماښام د روژه ماتي دعای په قانون کې نشته د پېشمني 2 رکعاته نفل په عادت مزاج کې نشته. یاد وساتئ امام احمد بن حنبل فرمای هر سړی چې ګناه کوي تاوان کوي هر سړی چې یو نیک عمل پریدي تاوان کوي خو مې امام احمد بن حنبل فرمای زما په نس د ټولو نه غټ تاواني هغه سړی دی چې د روژې په میاشت کې د روژه ماتي د وخت او د پېشمني د وخت دعا ترک کړه. دا چې تا چا ترک کړه دا غټ تاواني سړی دی. نن د روژه ماتي د وخت دعا معمول نشته او زمونږ د پښتنو د لاسه خو بیا په بعضې کور کې بابا او په بعضې کې نوجوان زنانه خو مکمل د دعا نه محرومه دي. په هغې غریبي دا فکر غالبي چې نن بازار ناچار هم راوړی او زلوبۍ هم راوړي دي او بادرنګ به هم کټ کول غواړي او هندوانه به هم کټ کول غواړي او ماشومان به هم قلاروي او چای به هم تیاروي. نو زنانه د امت یو عظیمه طبقه هغه خو د پښتون نارینه د لاسه د ماښام د دعا نه مطلق محرومه ده. ځکه که دسترخوان ته د اچار او د سبو او د بادرنګ او د پل فروټ پورې هر راوړی شیز حاضر نشي نو روژه ماتی نه دی وروره بیا د کشمیر مسله ده په دسترخوان دبره بیا جګړه ده کنزل دي رټل دي او دا احساس د یو مسلمان سره نشته چې اخیر دا هم د الله بنده دی که دا زما مور ده او که دا زما خور ده او که دا زما بیبي ده ولې دې روژه نیولې او دی به بخښنه نه غواړي د الله نه. یاد وساته ستا د کور زنانه ستا د جبر د وجې نه د دعا نه محرومه دي. زنانه دې واوري انشاء الله العزیز د دې خاوندانو رونو پلارانو په خدمت به بغیر د دعا دوی له هغه څه ورکوي چې د دوی په زړه کې څه دي خو د دې نارینو نه به الله د دې ظلم تپوس کوي. هغوی که دعا نه محرومه دي رب ظالم نه دی خو ستا نه به الله تپوس کوي. نو یو هم زنانه محرومه کړي نوجوان طبقه خو په بازار کې په کوڅه کې په دکان کې په دې انتظار ده چې د لوډ سپیکر ټنګ مولانا صاحب ورکړي نو زمونږ دروازه نږدې زه به در ورننه وځم. زما عزتمندو د روژې میاشت د بخښنې میاشت وه
د دعا نه محروم شوي د شپې د اخیری 2 رکعات نفل 3 رکعات نفل نه دي ځان محروم کو او الله ته د سفر اونکو الله درته په انتظار الله د سروغه کولا الله د تمافي کولا سبو بیګای اوازونه کول پتا د یو لس میاشت هغه غفلت زړه په زړه د پاسه سورو روجي میاشت تیر شوا او تا قدر د مغفرت طلب اونکو تا د الله سره دروغي طلب اونکو تا د الله په طرف دوړ اونکو او عظیم الله ستا په انتظار دا میاشت ستا د مغفرت د لپاره خصوصي ټاکلې وا ستا غفلت ستا د نفس او د شیطان د غزړی غلامۍ ته پرې نه خو دی او د مغفرت میاشت په غفلت کې تیر کړه الله جبريل ته وی جبريلا د محمد رسول الله په مخ کې خیر یې وکا چې داسې امتی دي داسې بنده دي داسې انسان دي هلاک شي چې رب وسروغه کوله د رمضان په میاشت کې رب ورته معافي کوله رب ورته مغفرت کوو رب ول د مغفرت اسباب لټولیو او د الله نه بخنه اون غوخته هلاک دي شي محمد رسول الله به چې دونه غافل دي چې لوی رب په انتظار او د بیا هم د معافي طلبونه هلاک دي هلاک دي مور او پلار دوانه یا یو د دینا په بوډاوالی کې رسول الله فرمای چاته میلاو شي جبريل علیہ السلام خیری وکړي چې د چا مور او پلار دوانه یا یو د دینا په بوډاوالی کې د چا په کور کې او دا بچي دا غوي په خدمت باندې په الله خپل مغفرت اونې کې دا سړی د هلاک شي ولی مور او پلار چې دوا په کور کې سو کوئی دا مې مور سو کوئی دا مې مور پلار دی نو یو طرف ته خودی ته مور او پلار ویلې شي خو بل طرف ته حدیث کې راځي دا د جنت 2 دروازې دي استاد په کور کې د جنت دروازې ته لګېدلې دي او ته دغه جنت د دروازو قدر نه کې نو چې په کور کې د 2 دروازې د جنت وی قدر دی ولا اونک احترام دی ولا اونک نو د مرګ نه پس چې د جنت کمی حقيقي دروازې دی هغه د مرانه پستر ګونه لیدي یاد وساتئ مور او پلار پډیره وړو کی خبره د اخیری جبريل ولي کړي محمد رسول الله امين ولي ویلې دا ظلم نه دی لک سوچ به وته وکي اوس مور او پلار دعا ده سیدا چې دا الله تسید زی درې اعمال دا سیدي درې اعمال حدیث کی راضی چې دا الله تسید زی لا اله الا الله چې څوک وای دا الله تسید زی لار چې کله زوی ته دعا وکي بچیا الله دې کامیاب کا بچیا الله دې وبخا د پلار د خلی دعا د بچی په حق کې دا الله تسید زی بچ په غریب بیوس او بیکس څوک ظلم وکي او غریب فریاد وکي د غریب فریاد الله تسید زی سوال بستا سو په ذهن کې پیدا کیږي چې ولې دا نور اعمال الله تسید نه زی او نور نیک اعمال هم الله تزي خدا یاد وساته د دې چیکپ کیږي چیکپ د دې چیکپ کیږي څنګه چیکپ کیږي مختصر واورا حرام خور منز الله تا منز خو دې وکړه خو خېټه کې حرام دي پونچ الله ته نشته قبولیت نشته صدقې خو کې روجي خو نشي تلاوت خو کې خو رښتې دي کټ کړي دي عقیده کې دي بګړاو دی د دروغ قسم خوري حدیثو کې راځي دا بعض بد عملونه چې چا کې موجود وي د مطلق د نیکو اعمالو پونج قبولیت الله ته کیږي نه خدا درې عملونه داسې دي چې کدا د هر چا د بدن نو جسم نو خلینه اوزي دا الله ته په هر حال کې رسی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله د پلار دعا او د مظلوم پر یاد نو چې اوس د پلار دونه قیمتي دعا ده چې الله تسدید دي په لار کې او ته رکاوټ نشتا او دا قیمتي دعا د بوډا پلار دا دی نوجوان زوی ته پکور کې سار ماخام ملاویږي د مڼې په دانه باندې په سبا نه ملاویږي د مڼې په دانه ملاویږي او کته وی چې یاره دا خو نوې پاکستان دی د مڼې د دانې نه مولوی چې ته خبرې د مڼې دانه هم په 50 تا نو 50 روپۍ خو ما سره نشتا زه جو د مڼې دانه دی وس نشتا په ایمان وایا ستا د پلار مزاج ته معلوم دی چې پیپسی خوخ دی په 30 روپۍ دی چاکلیټ خوخ دی او کته وی چې زه خو مالی بالکل سلګي روپۍ ځان له نسوارو لساتم هغه د نسوارو دی هغه پلار لنه لګول پیسې را څه بالکل نشتا
لاس الله در کړی دی د پلار خپې چاپی کا دعا کوي کنه کوي کوي کنه کوي او پلار لا اسی خواله ورشوي بابا روجي خو دی پازابای نه شیطان دا خبر نن بچو ته ګرانه کړی دی وره ښا مور روجه دی نیولې وا ها مور ګرانی دی کنه مور نو کني شي نیوي سبا د مولوی صاحب نه تاسو کوم ډیر بوډای ک مولوی صاحب د اسلام او شریعت پرانا کی اجازت راک مور منی سه زبستا د رجوع پیډیا ورک نه بچیا الله دې مس پوروا نه بچیا الله دې تا نه خپکې لانی ولې شم بچیا که بوډېګانی روزي نه پریدي بابا هم روزه نه پریدي یو روپۍ دې په خرچه نه کړه خو صرف ورلې تپوس دې ته وکړه وز دغه مور د خلینا دغه پلار د خلینا چې ته 2 منټه وسکیناستې او د صحت او د روزي په موضوع دی وس خبره وکړه هغه بچیا رب دې مخه پکوا بچی الله دې معاف کا بچی الله دې د قبل زیلې کا بچی الله دې وړولې بازار کا بچی الله دې دشمن د خپو په اظهار کا دې ابایګانو باباګانو ډېر غټي غټي دعاګانی استاد دعا چې الله تصید رسی دا پته شناسته ملاوي دا استاد سره د بازار د ملګری د پاره ټیم وو او تا دې زوی راونی وو په خېټه د روجماتي نه پس کینو او د اذان پوری تا دا غسر غویمه کولی او ستا مور د روجماتي نه پس په سر می درد دی تکلیف کیدا اس درنه نه غواړي خو تقدر د بچی د محبت نه داغه د کټ په خوا ورنرلی قیمتي دعا و چې الله تسید رسیدا او تا اس قدردانی اونکړه سچل بکیږي سچل اوشو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د دمر عظیم دعا نه ځان محروم کو د مغفرت د جنت دروازې در کړه ځان دې په اون بخو مور او پلار دی قیمتي دعا وزاید کړه حسن بصری رحمت الله علیه څه فرمای د یوې ګناګاری مور دعا فاجره ګناګار مور د یوې ګناګاری مور دعا د بچی په حق کې د زرو اولیاء د دعا نه قیمتي ده سمره خلق ته د لاس راونی سي عبد الله مولوی صاحب دعا را تکو تاسو نیکان خلق یې بار نسو کرشي مولوی صاحب تاسو خولي خلق یې دعا را تکوا تبلیغی د لاس رانی سي امیر صاحب دعا را تکوا خلق سوي مولوی صاحب مو دا ډېر خسړې دی دعاګانې غواړي زید مولوی صاحب مو یاره خبر یا تاسو په محله کې پلان کې نو ډېر خسړې دی دعاګانې غواړي د کلی خلک مو ډېر خسړې دی ار چاته و چې دعا را تکوا لګ لاړ شکور تا لګ د دې شړی کور ته لاړ شه دا خو رواج دی ځان خي دا خبره مولوی صاحب ته د کلی عالم ته بهر زبرګ ته تبلیغی ته مشر ته چې ما ته دعا کوا دا ډیره ښکلې خبره ده خدا به اعلی قیمتي او وزنی وي چې د دعا اصلي خزانه د پکور کې چې ته خو هغه نه رد کولی کنه نو هغه مور د ډسپرین ګولۍ د فاره جاړي هغه دعا چې د زرو اولیاء دعا وته نه رسی داغي قدردانی نه کې داغي د کټ په خوا نه وردی او د جمعات مولاتو د کلی مشر ته دعا راته کوا خبره ده خو په دوکه کې پروت دی دا سړی اچاته مو وای چې دعا راته کوا یو مور ده یا د پلار دی یا د مور په ځین یاد او یا په کلی کور کې بوډا بابا دی نکد یو کپلار دی دا جنت دروازې دي د امرت کوا نو ګورا زکه جبرئیل علیه السلام دا سړی دی هلاک شي د مور او پلار دعا د دې مثال د څه وو لکه د سونی خخته بای د څه خخته د سونی خخته او میلاوي د پسې شي مثلا د دې چې خو پچو کې یو سړی د سونی اصلي خخته وسره د غټه او چې وی چې وای زما ضرورت دی دا په 100 روپۍ خرڅوي په 100 روپۍ یا دا د سونی خخته د په 50 روپۍ خرڅوم او د چې خو خلک تل کې ناس ته خو سړی چې وی چې خخته د سونی ده خخته د څه شي ده د څه شي ده او میلاوي کې پسو 50 روپۍ یو سړی وانه غیستا او کور تراله خپل پلار ته وی مور ته وی په کلی کې وی خبره په دې کوشچو کې یو سړی سره خخته او د سرو زرو په 50 روپۍ خرڅوله پلار باندې لړه میرا دې زویا ته وانه غیستا نه پلار
تا سره پیسې وي او 50 روپۍ خو را سره وي مزغو دي کار کوو پلان کې واغسته دا پلار په خپل دی زوی ته وای کنه خدای دې هلاک کچ هلاک شي وای کنه وای خدای دې هلاک ک قمقلا د سرو خختو په 500 وادي نه غستا تباشي چې تباشي ته خو زناوري تقهو به مثال لې چې د مور دعا د سونې خخته او په ډیسپیرین ګولې میلاویږي صرف په سر ولا لاس کې د مور څنګه میلاویږي دومره قیمتي دعا چې د زرو اولیاء دعا پیل کوي دا بچی ته پکور کې هر وخت په ډیره اسانه میلاویږي او بچی د بیبي د بچو په جنگ او په زد کې پکور کې راغلي د مور پلار قدر ته پوس نه کوي مور او پلار مړ شو خود په ځان او نه بخ جبريل فرمایي هلاک شي نبی علیہ السلام فرمایي امین هلاک دي مور او پلار د روزي میاش او د محمد رسول الله په ذات درود مشهور حدیث دی تاسو به ویلو زما ارادم نوا اتفاقی طور خبر را الله ته بدا منظور وا ورندا الحمدلله مولانا سے تاسو ډیر خویلی زما عزت مندو آیاتونه می د قران ډیر ویلو بس دا یو آیات مفهوم او مقصد د تویم کله زرانه نو ته ما جمعات کی روشنايي به دی مولانا صاحب دا قران وینو زما دا یو خبر واوري دی مولانا صاحب چې قران وینو تاسو به ته پام هما ته ډیر وخت غریب پځه ټینګې ده نه تاسو اتل راتله دی مولانا صاحب چې اوس دا قران وی کنه قسم زنګو وتل راتله اوس دا مولانا صاحب زو دروما او زه ته چې مولوی صاحب په دې 2 رکعاتو کې کم دا چل کو اسی ودرې کو دا چل راته او تلاوت مکو دا چل راته کو وبکی ما به دې مانځه کې سوچ وکړ ما قرآن تم رولي کتاب دی چې دا مولانا صاحب اوس خبر هم نه دی چې دا قرآن په ما څه کوي کرنټونه ورکوي دا خبر دی الله ستاسو په سمجھ کې راولي دا اوس د قرآن سرورو د قرآن زورو د قرآن برکتو چې کم قاری صاحب ولاړي ګوره وتا اب زیو راځي نو ته خو به د تلاوت आवाज اوري خو به د تلاوت کې دنن چې کم زور دی هغه ستاسو په نظر نه راځي بجلی تار سړی نو په تار کې دنه کرنٹ چاته په نظر خو چې چاله ټک ورکی هغه ته پته ولګي چې دیشي کې څه شی شتا په دې تار کې څه زور شتا نو دا قرآن هغه عظیم کتاب دی دې مولانا صاحب له وزو 1000 روپۍ ورکم خو د یو غنټه دا تیرې ورځو ته مولانا صاحب نیمه غنټه نه نیمه غنټه را صرف اق څه وړه کېګا دا پوه چې ته ما شرمې 1000 روپۍ والا مولانا صاحب ځا نه سرور د قرآن عظمت د قرآن طاقت د قرآن کرن د قرآن زما عزت مندو الله جل جلاله دې دا موږ تاسو ټول ته نصیب کړي عظیم کتاب دی نن تاسو ته الله ختم نصیب کو په کلی کې ټول خلق دی الله دې ټول بخنه نصیب کړي او ان شاء الله چې څوک غیر حاضر دي هغه به حاضر ته په ثواب کې نه رسي تفسیر مظهری په حواله د سره 2 خبرې کوم چې صدر تویم او په تفسیر مظهری کې بیا ګورئ قرآن عظیم دومره لوی نعمت ته چې الله نبی علیہ السلام ته قرآن کې فرمایي ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم څه دې موږ سبحانه کا آیاتونه کې صفات کې راته وایا الله نبی علیہ السلام ته فرمایي زما حبیب تا ته ما سورۃ فاتحه درکړی دا الحمد نواله امین پوری ولدوالین پوری دې ته سورۃ فاتحه وای والقرآن العظیم او ټول قرآن عظیم می دل درکړی نو ورپسې آیات کې الله نبی علیہ السلام ته فرمای ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به دی کافر سره دی یهود سره دی نصارا سره چې کم مال دی کم عہدی دی کم تجارتی سامان دی یعنی د دنیا چې وسره څومره سدي الله نبی علیہ السلام ته فرمای الله دې موږ تاسو ټول ته په قرآن په نصیب کړي ولا تمدن عینیک تدې د دنیا سي زونو تا خپل نظر ماړه دې ته اډو ګورم دا اډو څه شي نه دی ولی ولقد آتیناک 7 من المثانی والقرآن العظیم تعالی ما قرآن درکړې دی چې قرآن می دل درکړې دی نو بیا د دنیا عہدې د يهودو نصارا او د مکی د قریش او مشرکین سره چې څومره سدي دا ستا د قرآن په مقابله کې ایس ندی نظر وته ماړه وته مګورا تفسیر مظهری ثنا الله فانی پتی رحمت الله علیه حدیث راوړی دی
سفیان بن عیینہ د بغوی پر روایت سره او تفسیر او تشریح د دې حدیث وضاحت د دې حدیث د څه کوي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلیس منا، نبی علیہ السلام فرمایي زما د امت نه دی من هغه څوک لم یتغنى بالقرآن، چاله چې الله قرآن ورکړو د قرآن په وجه د دنیا د ټولو نعمتونو نه بے پروا نشو. نبی علیہ السلام فرمایي زما امتی نه دی. څه مطلب؟ چا سره چې قرآن دی، حفظ د قرآن، علم د قرآن، خدمت د قرآن، مجلس د قرآن، ویل په قرآن، اوریدل د قرآن، دا ټول پکې شامل دي. د قرآن ملګرتیا چې الله فرمایي، الله نبی فرمایي چاته نصیب شوا دا سړی دی د دنیا په میدان کې غټو مالدارو ته عہدو والا ته نه خپکیږي، ځکه الله پاک عظیم احسان په ده کړی، قرآن ول ورکړی، حفظ د قرآن، علم د قرآن، مجلس د قرآن، ویل په قرآن، اوریدل د قرآن، دا د دنیا سیزونو مجلسونو ته نه خپکیږي. او که چرته دا حافظ صاحب د مدرسې دی وایي کاش زه خو په مدرسه کې نه وای او ما د پلانکي الګ په شانتي چې پلانکي ټشپس سکول ته ځي او داسې یختې پریښي دي او پاکه ګیره خرولې ده او پینټ شرټ کې ځي چې زه هم د ده په شان وای. اوس دی د قرآن حافظ، د نبي په سنتو رنګ، ښکلې ګیره او ښایسته ټوپۍ او د قاري صاحب نوم او د حافظ صاحب نوم او د طالب علم نوم، دا ورسره دی. خو دی د مدرسې طالب ته او د کالج طالب ته سټوډنټ ته خپه شو، هغې ته په ښه نظر وکتل. که چېرته دی بالغ دی او غټ دی یا یو عالم دی، کله کله زمونږ نم خطا کېږي. مونږ وایو یاره پلانکې زما کلاس فیلو اوس په غټ پجارو کې ګرځي او د کاټن جامې یې اغوستي او مړه بس چاته سلام کوي چاته نه کوي. نو د عالم دا مولوي صاحب هم کله کله سهو شي، وایي یاره ښه مزې یې وکړې. څه یې وکړل؟ یادو ساته د پټکي عالمه په مخ د رسول الله د سنتو لرونکي عالمه، طالب علم، د نبي د مصلی او د منبر وارثه، د الله د دین خادمه، د جماعت امامه، د مدرسې او د دین په نوم د عالم په نوم یادېدونکي، قرآن گواه دی، د رسول الله فرمان گواه دی. د دنیا عہدو ته وګاړو ته اړو ګورم، غټ نعمت غټ د محبت سیس قرآن دی، هغه الله تعالی درکړی دی، هغه الله تعالی درکړی دی. مونږ او تاسو ته د الله پاک د قرآن عظمت نصیب کړي. زمونږ او ستاسو په کور کې دی الله جل جلاله علماء کرام او طلباء کرام پیدا کړي. زمونږ او ستاسو په ژوند کې دی الله جل جلاله د قرآن محبت پیدا کړي. زما عزتمندو، د روژې میاشت ده، خبره دقه به یاد ساتو چې د روژه ماتې د دعا اهتمام به کوو انشاءالله که نه. اوس دراله ما بیان وکړه، تاسو بار خبرې کوئ چې یاره هغه پلانکۍ خبره یې داسې وکړه، پلانکۍ یې داسې وکړه، نو دغې ته ضرورت نشته. خو څه عملا اراده ځان سره کور ته یوسئ، عملا اراده. د روژه ماتې په وخت کې 15 منټه مخکې دعا به کوو انشاءالله. کلکه اراده را چا د لاس چوت کې چې 15 منټه مخکې به دعا ته کښېنم، لاس کته کړه. او دا به څوک وایي چې زه به د کولر نه په خپله اوبه رالمه، خو د خپل کور زنانو ته به ویم چې 15 منټه ځان ته پاتې دي، بس چوله بند کړئ، ګیس بند کړئ، نور لوښو ته ترکاري راچیل بند کړئ، په خپل خپل ځای که په کچن کې او که په کمره کې او که په منډو کې او که په کټ کې لاس په دعا شي الله ته. 3-4 منټه مخکې به د کور زنانو ته د خپل طرفه اعلان څوک وکړي چې ګیله نه کوم، جګړه نه کوم، که څه تیار دي که نه دعا شروع کوي. څوک به 3 منټه 4 منټه مخکې اجازت ورکړي. کوو به انشاءالله. په دې کې به د یوې خبرې خیال وساتئ، د 4 ورځې مخکې توتکان کې د پروګرام ختم قرآن مولانا صاحب هغې کې بیان وکړو. ما وایي چې یاره زنانو له موقع ورکړئ. نو یو تلی و لږ سهوه شوی و، ښځې ته یې ویلي چې ما په جومات کې لاس سود کړی، د مولوي صاحب سم واده کړي، 15 منټه پاتې شي ما به بې وادې کښېنه، شرمول به نه کې. الله په مخ کې مې د الله په کور کې واده کړی، 15 منټه پاتې شي کار مار په شړک مه وله، بس ډایرکټ دعا شروع کړه. هغې ورته خدای درڅخه وکړي، دا خو ډېر ښه کار کړی. 15 منټه پاتې شو،
ټلیفون راته کړو کیسه راته کوله تبلیغي مرګره وي خزمه دعا شروع کړه ورندار می کار کو مشر خور مې په کار لګي و دي دعا شروع کړه ورندار مې کمرې ته نه وته غړي وړي شروع کړي چې ولې دا ایوازي الله ته دا محتاج ده دا به دوا کوي مونږ به کارونه کوو پرو جماعتي کې وی شی ون ختم پرو جماعتي کې شی ون ختم نو ازنه چې تاسو په کور کې صرف خپل خزي تی چې واده مې کړی دوه غړه مور تم وسره وای ورندار هم وسره کې نه وای ټولي خزي کې نه وای ټولو ته وای چې 15 منټه به دعا غواړو 3 منټه ٹھیک دی ان شاء الله او دریمه خبر زما عزت مندو روزي میاشتا پکار خدا و چې غټ غم داو چې پاغي مونږ ټول خبره کړی وای بس الله ته به منظور وا فتنه قادیانیت دی خبرې سره اوچت کړي دی یادو ساتي دا سه خلک میدان تراله بیگا په فیسبوک باندې بیان د قادیانانو د مشر د طرف دا بیان کېده په خپل موجود دی چا سره به هم سوشل میډیا دا ور دی وی مولانا سے غالبا روزه کې دې ته جوړ نه ځکه تراویح کوي مولانا سے بیان کو وې زدا الله د طرف راغله زدا الله د طرف پیغمبر راغله ز محمد رسول الله منم خو زدا الله د طرف پیغمبر راغله زما د روح تعلق د ابراهیم علی السلام د روح سره دی او چې دا د محمد رسول الله منون کی وې زم د محمد رسول الله منون کی وې دا د محمد رسول الله منون کی د شپه او ورځ خیری کوي په ما د لعنت وای دا لعنت واپس په دوی پسې جی زه د ځان نیم راغله زه د الله د طرف راغلم زه تاسو ته د الله خبرې کوم یعنی زه پیغمبر راغلی م د نبی علیہ السلام نه پس بل پیغمبر براځي او به یو عظیمه د دوکې خبره چې کاغه زموږ استاد عوام ورونو توکړه ډایرکټ به دوک کیږي وی د محمد رسول الله دراتو چې کله خبره شو الله راولېګو نو وی چا نه منا د عیسی علی السلام او د موسی علی السلام چې منون کیو ناغوي نه مانه چې زمون خپل پیغمبر موسی علی السلام شتا نو محمد رسول الله ته تپکه چاره واستي خو چې چا محمد رسول الله نو منل الله سکړو هلاک کړو دون عجیب جال یادو ساتي څنګه چې د موسی علی السلام منون کی وی چې زمون پیغمبر خپل شتا موسی علی السلام مونږ بل نه منو دغه څه دا وسوي چې زمون پیغمبر محمد رسول الله اخیری پیغمبر دی مونږ بل نه منو وی دوی بم خدای هلاک کړي دوی بم خدای سکی هلاک کړي حالانکه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلو تذکرہ په تورات کې وا په انجیل کې وا زکه چې چانه من خدای هلاک کړ زمون په قران کې کوم ته الله ویلي چې د محمد رسول الله نه پس بل پیغمبر راځي او مونږ یې نه منو بیا به مونږ هلاک کیږو خو که په قران او حدیث غاڼو کې چې بل پیغمبر باندې راځي او دلته کې وسړی را پاسي او ختم د ناره تکبیر आवाज خيږي عظیمه فتنه را روانه ده الله دې نه کې که خاموش مسلمان پاتې شو الله دې نه کې که خاموش مسلمان پاتې شه دا یاد وساتئ څنګه چې مونږ په جمعات کې د محمد رسول الله بلند چغي وو الله دې نه کې الله دې نه کې کدی فتنه تم سینې ډال نکړي دا فتنه به دې کلی علاقو تم راشه د دوی بم جلسې بیانونه شروع یادو ساته تبه نه مني او تا ته بواس کې چې نن پته مرګره کې نن په تالاش کې نن په چګدره کې نن په تحصیل یا دینځي کې نن په سواد کې د قادیانانو د پیغمبر غټه جلسه ده الله دې نکي الله دې نکي الله دې نکي ان شاء الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امت کې داسې شهیدان او پتنګان شتا ان شاء الله داسې شهیدان او پتنګان شتا چې کدا جلسه دا مشادي چې چا د محمد رسول الله نه پس د نبوت دعوه کوله کدا په مخ د زمکا پاوام روانه خو چې زمکه ترا کو زیدو د نن ارګرد بلکاو پوجي زما دي په الله قسمی په لکاو کې بدن نه ځان ورسي وړا وਹੀ بدلا نه به بچ کیږي خو زمونږ د ایمان امتحان خدای کنا نو وخت قرار ان شاء الله العزيز د سرونو په سر به وسره لوبکو د سرونو په سر به وسره لوبکو بل پیغمبر بر راځي نو زما دا خو کتاب دا قران به منسوخ کیږي زما د محمد رسول الله حدیث به منسوخ کیږي هو نه سکتا نو اوس دا خبره مې دی بنیاد باندې وکړه د روزي میاشت دعا غواړي الله د دې فتنې نه امت وساتي الله د دې امتحان نه امت وساتي او دا یاد وساتي امت کې ګوره دم ربي شعور خلق موجود دی
دومره بی شعور خلک په امت کې موجود دی قسم دی چې قادیانه او ته بیانو کې پاغیم بیا سوچ کې یاره دا خبرې خو ټیک کوي دا خبرې خو ټیک کوي مولانا حسن جان شهید رحمت الله علیه ډېر وخت وشو چې شهید شوی دی دا هغوی بیان ما سره موجود دی هغه وی په هغه وخت کې وی زمونږ دا خلک دومره احمقان دي او دا دومره بې شعور دي دا به د عالمانو سره ناسي 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 توحید به ورته بیانوي خو وی که چېرته په دې علاقه کې یو سړی پیدا شو د خدای دا به یې وکړه چې زه خدای یم وی ته به وینې د هغه به هم ملګري پیدا کېږي د هغه به هم ملګري پیدا کېږي او دا زمونږ اکابرو د دوی خبرې جوړې وي نو دا فتنه ډېره زیاته ده او ډېره په تیزۍ روانه ده او په ملک کې علما یې مخې ته ولاړ دي خو دغه علما که زور کوي دا به د عوامو په ذریعه کوي د الله مدد اولنی شرط دی او بیا د عوامو جذبه نو نن زما عزتمندو کم از کم د اول نه مونږ دا دعا غواړو چې الله فتنه قادیانیت الہ العالمین دې سر چوت کړی دا میټاو کا الله دا میټاو کا او الہ العالمین رب کریم څوک چې معاون دي څوک چې پرچار کوي په کومه جامه کې دي الہ العالمین ستا د حبیب په حیثیت ستا د حبیب په نبوت ستا د حبیب په شان د امام الانبیاء محمد رسول الله د نبوت په صادر چې څوک حمله کوي په کومه جامه کې دي خدای د دې مجلس او د روجې په برکت وجنه ما الله خنزیران تی جوړ کا شادوغان تی الله جوړ کا بزوغان تی رب جوړ کا دسی کار وسره وکړه الله چې که څوک توبه وباسي او کنه چې چغې شروع کړي چې الله زمونږ توبه په ختم نبوت کې به ګوتې نه وکړي عقیدې ختم نبوت کې به خبرې نه کوم الله زما توبه داسې کار الله د دا خلکو سره وکړه دعا به غواړو انشاءالله کنه الله جل جلاله دې د عمل او د یقین دولت مونږ ته نصیب کړي الله جل جلاله دې دا ختم قرآن او دا مجلس زمونږ استاسو د مغفرت د هدایت سبب وګرځي وما علينا الا البلاغ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك خوغ الله رحيم الله كريم الله اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين كريم الله رحيم الله د پورا کائنات خالق و مالکہ د پورا کائنات خالق و مالکہ سمیع و بصیر مالک الملک ذو الجلال والاکرام زمونږ د دې ټول مجلس د ټول کړي لوی واړه د شپې او د ورځې یاد او هیر قصدن او غلطۍ والا ګناهونه معاف کا الله زمونږ د ټول ګناهونه معاف کا کریم الله دا ختم قرآن مولانا قاری عبدالله صاحب کو خدای پاک د دې په الفاظو کې آدابو کې د دوی نه په ویلو کې د مقتدیانو نه په اورېدلو کې آدابو کې الفاظو کې څومره کمې راغلې ربه اجتماعي زمون درخواست دی دا هغې مونږ ته معافي وکړه دا هغې دوی ته معافي وکړه الہ العالمین بقایا ویل د مولانا صاحب اورېدل د مقتدیانو لفظ سیکنډ خوږ الله په خپل دربار کې قبول کا د دوی او زمونږ ګناهونه پې معاف کا زمونږ د مړو ګناهونه پې معاف کا د دې پوره کلي پریشانۍ پې ختمې کا د دې پوره کلي د نارینه او د زنانو بیماری پې الله په صحت کې بدلې کا قرضونه پې الله ختم کا اولاد صالح پې الله ورکا الله دا ټول کړی په دې الفاظو د قرآن په دې ختم د قرآن په دې مشن او جشن قرآن باندې منور او مزین کا خدای چې څومره بې اتفاقۍ دي په دې کلي کې په اتفاق بدل کا څومره دشمنۍ دي الله په دوستو یې بدلې کا څومره بې دینۍ دي الله په دیندارو یې بدلې کا الله مساجد مدارس الہ العالمین دا واپس آباد کا تبلیغی مرکزونه واپس آباد کا الله په مدرسو کې د قال الله قال الرسول اوازونه الله د تبلیغی جماعت بستری پشا گشتونه در په در سم په غر ګرځیدل الله دا خو د کائنات روح دی الله د کائنات دا روح واپس برقرار کا الله د دعوت محنت جاری کا مدرسې او مساجد آباد کا کریم رحیم الله دا کم عذاب کم پریشانی کرونا وایرس کم چغه دا
کم آواز دی، کم مرض دی، کم عذاب دی، رب د دینه د پوره انسانیت حفاظت نصیب کا، د عذاب ختم کا، د عذاب ختم کا. کپدی بیماری کې څوک پاتې وي د دنیا نه تلی، رب شهادت قبول کا، مغفرت نصیب کا. کریم رحیم الله، مالک الملک الله، ذوالجلال والاکرام الله، د عقیده ختم نبوت دولت مونږ نصیب کا، د عقیده ختم نبوت د میشن حفاظت وکا. الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جان د نبوت د عظمت محافظ او ناصر تشربا، رب تی حفاظت وکا. رب د نبی علیہ السلام د شان او د عظمت حفاظت تو وکا. کریم رحیم الله، مالک الملک الله، ذوالجلال والاکرام الله. د رحمتونو میاشت په موږ رحمتونه راوړوا، د برکتونو میاشت زمونږ په عمرونو اولاد کاروبار کې برکتونه واچوا. الہ العالمین رب کریم محمد رسول الله چې کومې جامع دعاګانې غوښتې وي هغې کې زمونږ پوره حصہ وکړه. د کوم شرورو نه پناه غوښتې وه دغه شرورو نه مونږ له پناه راکړه. رب کریم دې مجمع کې چا په زړه کې څه قسمه حاجتونه شرعي راوړي الله د خپلو غیبي خزانو نه پوره کړه. الله څومره مسلمانان زمونږ وروڼه چې مسافر دي په بار ملکونو کې گیر دي، سعودي کې دي، دوبۍ کې دي، ملیشیا کې دي، په کم ملک کې دي، ربه الہ العالمین زمونږ د مسلمانانو مسافر وروڼو مدد ته وکړه. الہ العالمین څوک پکې کورونو ملک ته راتلل غواړي په حیا او عزت سره راوله، څوک هلته کې روزګارونه کول غواړي الله د روزګار اسباب وله ورکه، بیا اولادو ته صالح اولاد ورکه، بی نکاح انسانانو ته بهترین نکاحونه ورکه، چاته نکاحونه نصیب دي الله آپس کې د سنت او د محبت زندگی نصیب کا. د محمد رسول الله ټولې د خیر دعاګانې الله پاک زموږ حصہ وکړه. ټولو څومره شرورونه پناه غوښتي هغې نه موږ له پناه راکړو. سفر کې دعا فیلې کړې سعودي عرب کې زموږ والي صاحب بیمار الہ العالمین سعودي عرب سے مسافرو دعا فیل کړی دی. کریم الله رحیم الله د دغه مسافرو په زړه چې څه دي مخې ته څه دي پریشاني څه ده امید ارمان څه دی ته پیژني. رب مونږ ته ویلې مونږ خو ایس نه یو خو الله ستا کور دی، ستا د کتاب ختم وشه د روژې میاشت ده، ښکلي ښکلي سپینګیري او علما ناست دي، ماشومان ناست دي. الله د دې مجلس نه د هغه مسافرو ورونو په حق کې چې د دعا پیلې کړې زموږ درخواست دی د هغوی حاجتونه پوره کا، پریشانۍ یې ختمې کا، څه تمنا یې په زړه کې رتی پوره کړي. کریم الله د مولانا صاحب محترم والد سے بیمار دی، الله شفا والا ورکړي. الله د ده دا پټکې ستا د نبي سنت دي، الله د په دې خپله ژبه باندې ستا عظیم کتاب ووایي، الله د دې خلکو ته ستا کتاب واورو، الله د دې خلکو ته ستا او ستا د حبیب خبرې کوي. یا الله دا ستا د دین خادم دی، ستا د جومات ستا د کور امام دی، الله د ده د دینی خدمت، الله د ده د سنتو لبریز ژوند یا الله دا مونږ ته وسیله کوو. رب د دې په عوض او بدل کې د ده والد صاحب له صحت کامله ورکړه، شفای کامله وله ورکړه، بیماری په څومره راغلي د هغې په عوض کې ټول ګناهونه معاف کا. کریم رحیم الله د دوی د دعاګانو دپاره ورته صحت کامله عاجله نصیب کا. رحیم الله د نور چا څونه تمنا ده څه دعاګانې دي الله تی قبول کا. الہ العالمین پریشانۍ ختمې کا. رحیم الله د رحم معامله وکړي، کریم الله د کرم معامله وکړي. بابا جی وایي چې په دې کلي کې بیماران دي مونږ خو دعا وکړه الله زمونږ په دې علاقو کلي کې هغه بیماران چې نارینه دي او که زنانه دي مونږ یې پیژنو کې نه پیژنو، د دعا ویلي او کې نه دي ویلي، خو الله د دې خلکو چې دا آوازونه د خولې نه خیږي د دوی کامل امید دی چې دا د دعا د قبلېدو د بخښنې موقع ده. یا الله د دې خلکو دا یقین الہ العالمین دا په یقین کامل پاتې کې او دغه بیمارانو له شفا ورکړه. الله چې څوک بیماران دي نارینه دي او که زنانه دي په څه مرض کې مبتلا دي شفا وله ورکړه. ملګری دی نظر یې خراب شوی د دعا درخواست یې کړی الله نظر وله تا ورکړی فرق به هم پکې تا راوستی. رب ته خالق او مالک دغه ملګري ته دغه خپل نظر صحیح سلامت واپس کا، د نظر دا کمی ختم کا، دا بیماری ختم کا، دا پریشانی ختم کا. الله دا چټ دا درخواست د دې دپاره وکړو چې خدایا د ده په زړه کې دا ده، د ده په یقین کې دا ده چې دا مجلس د دعا دی او دا د قرآن دی او دا په جومات کې دی، په دې کې رب خبره مني، رب اوري. رب د دې ملګري د نظر انتظام د خپلو غیبي خزانو نه برابر کا، بهترین نظر ولا ورکا. کله نور چا څه بیماری الله غوی تم شفا ورکا. څومره الہ العالمین د امت نارینه او زنانه وفات شوي دې مجلس کې دي، زموږ خپل پردي دي، مور پلار نیا نیکه پیژنو نه پیژنو، خو خدای چې زموږ څومره مسلمانان د امت محمدیه د دنیا نه د آخرت په طرف باندې درغلي دي، الله
سره زما د مور صاحبې زمونږ د ټولو مړو مغفرت کامله نصیب کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ.